السلام علیکم. پاکستان کې ټولو نه زیاتې بیمارۍ چې کومې دي، فرست نمبر پکې ډایبیټس دی، شوګر، ورپسې هارت ډزیز، زړه بیمارۍ دي. دریم نمبر کې ډپریشن. تقریبا چې 3 کسانو کې یو کس ډپریشن بیماری. نو پاکستان کې دا مسله ټول نه زیاته کامن ده اوس. نو 3 کسانو کې چې یو کس وي نو 100 کې 30 35 40% کسان اکثر ډپریشن او منټل ډزیز چې دي د هغې بیماران دي. د ټولې دنیا کې چې به وګورې زیات استعمال د ټینشن ګولو چې کېږي هغه د سرټرلین فارموله ده. د موږ سره چې کوم دی دا سرلاب دی، دا پکې مشهورې دي. دا یو څو کامن برانډ باندې راځي، مطلب ډېرې کمپنۍ جوړې، یو څو پکې مشهور ده. سرلاب دي، ټاپو کې دا ارزانه دي. سیرلین دي، زولاب دي، سرد دي، پریډپ دا پکې ډېر مشهور دي چې دا پکې راځي. نو دا څنګه کار کوي؟ دا چې کله استعمال شي واچل شي نو دماغو چې کوم یو بل ذرې دي هغه سیل هغه یو بل سره نیورانو کنیکشن وي، دغلته چې څه کیمیکل زیات کم شي د ډپریشن لګي دی برابري. دغه چې برابر شي موډ برابر شي د دې د وجې نه نو دا ګولۍ استعمالیږي. خو دا ډایرکټ اثر نه کوي، دا چې شروع کړي نو هفته دوه بعد به تا ته ایله اندازه وشي چې موږ څه استعمال کړي. د دې کامن استعمال چې وګورې کومو کومو بیماریانو کې دی، دا ډپریشن کې استعمالیږي. ډپریشن دې ته وایي لو موډ، لوس اف انټرست. یو کار ته د خلکو تبه نه لګي، یو کار ته زړه زوري نه وي او هسې پریشان وي، خپه خپه وي. انګزایټي ډسارډر دویم جرنلایز انګزایټي ډسارډر او ورڅنګه انګزایټي چې دغه ختموي. انګزایټي ته وایي چې سړی هسې پریشان وي او زړې خبرې او سوچونه دماغو کې اوړي راوړي، دې ته وایي انګزایټي. فینیک اټیک کې هم دا استعمالیږي. فینیک اټیک دې ته وایي چې एकदम یو سړي باندې اچانک یره غوندې راشي د یو شي چې هېڅ هم نه وي، سسټملی بارنس موجود نه وي د یرې او د باندې هسې یره راځي. یا ته څوک پټاخي لړه کې دنه دانګ وځي، ده ته وایي فینیک اټیک. یا سیریږي چې مړ کېږي، هارټ اټیک دته کېږي، فالج راځي، هسې بېسه. دریم چې دی دا پوسټ ټروماټیک سټرس ډسارډر PSTD به ته وایي یو شارټ کې، مطلب یو سړي باندې ټراما، یو مصیبت، یو غم راشي، څوک مړ شي یا اکسیډنټ وکړي یا بل، دغه سوچونه یې بار بار راوړي ذهن کې، دغه پریشاني ورته جوړي. دغه دپاره هم دا استعمالیږي. 5 نمبر کې OCD اوبسیسیو کمپلسري ډسارډر، یو ذهني بیماري ده کوم چې سړی وهمي چې ورته خلک پښتو کې وایي چې یو شیز یې بند کړی، تالې بنده کړې وي چې دا مې بنده کړې که نه، یو کار یې کړی وي چې دا مې کړی دی که نه، بار بار ورته خیالات راځي. لاس ځینې خلک بار بار وینځي، صابون باندې وینځي. نو دا ټول د دې OCD قسمونه دي او بیماري ده. بل چې دی سوشل انګزایټي ډسارډر، سوشل معاشرې سره چې کومه تعلق ساتي، یا مطلب رش ګڼه جوړه شي، دا کس هغه ځای نه وي خوښ، نو خلکو سره ډېره لګي نه، بس ځان له ځای خوښ وي، ټول ټینشن ډپریشن، دغې ته وایي سوشل انګزایټي ډسارډر. هغه بیماري چې کوم معاشرې سره تعلق ساتي، دې به ډېرې قصې دي کوم دي. نو څومره چې هم مسلې دي، یو زنانو بیماري د PMS ورته وایي، هغې کې هم دا کار کوي. څومره چې هم د ټینشن بیمارۍ نه کار پکې کوي، ټول نه زیات په ټوله دنیا کې چې استعمالیږي د ټینشن ګولو کې هغه دا دي. د دې یو څو وجې دي، یو سایډ افیکټ ډېر کم دي، نقصانونه ځکه دا استعمالیږي. د دې سایډ افیکټ چې دي کوم الټۍ لګول، زړه خرابېدل، خوب وروستل یا خوب تختول او خېټه خرابول، خو هغه هم په چېرته په 100 بیمارانو کې په 2-3 کوي، ځکه دا ډېر استعمالیږي. دا نارملی 25 ملي ګرام، 50 ملي ګرام، 100 ملي ګرام کې راځي. ټول نه زیات ډوز چې یو کس استعمالوي نو میکسیمم ډوز د دې 200 ملي ګرام دی، دنه زیاتې نه دي پکار. دا روټین سره نارمل سار کې استعمالیږي 4 نه بعد مړه باندې، خو کم از کم دا به 2-3 هفتو بعد ایله تا ته اندازه ولګي چې کار کوي او میاشت 2-3 به دا استعمالي. بل د دې چې کوم نارمل قصه ده، دا ډرګ انټریکشن ورته وایي چې ډېر دوایي یو بل سره مکس کېږي چې ته اوس واچې بل ورسره بیا نه شي اچولی، هغې ته ډرګ انټریکشن وایي. د دې دا هم ډېر زیات کم دی. نو د ټینشن چې هر څومره مسلې دي دی ختموي، خو پیر نه به زیات ملي ګرام نه اچي. سټارټ نه لو ډوز شروع کړي، بیا به کمې هم لو ډوز کړي، ځکه چې سټارټ نه زیات ملي ګرام واچولو نو سیروټونین سنډروم یو مسله د زړه دلکن تیزېدل، ټینشني بیمار شي هغې ته دا مسلې، زړه دلکن یې تیزېږي، ساه یې بندېږي، خفه یې، پریشان یې. دا ټولو د دې ټولو نه هم لږې لږې علامې چا کېږي. ځینو خلکو کې دا نارمل یو علامت وایي، خو چې دا علامې ډېرې، خوله راتلل، زړه درزېدل، ګبرهاټ، بدن رپېدل، هسې سوچونه، خوب زیات کم، بدن دردونه، دا د ډپریشن علامې. دا چې کله ته زیات ډوز استعمال کړي دغه خپل هم دا کولی شي. نو نه ده پکار چې یو سړی دا خپلې خوښې نه استعمال کړي تر څو چې ورته ډاکټر نه وي ویلي. د ډاکټر د مشورې نه بغیر هېڅکله هم نه استعمالوي، ځکه چې د یو ټبلېټ شل مسلې چې ټولې درته نه زده نو نه یې پکار. اکثر خلک دکان نه راشي نو تصویر ایستی د یو ګولو نه یا ټیک ټاک نه یا یوټیوب نه، یا وایي دا راکړه، نور خبر ترې نه وي، بس یو ویډیو اورېدلي هغه ډاکټر شوی. دا اوس د دې ګولو باره کې کم از کم 10-12 پاڼې قصه د دې نه جوړېږي، ګنټه 2 کې هم نه ویل کېږي. خو لا موږ سرسري غوندې ویلې، خو خپلې خوښې نه به ګولۍ نه استعمالوي تر څو چې ته ډاکټر پرسکرپشن